ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا القرآن وعلموه الناس فإن امرؤ مقبوض أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام سٹیج باندې ناز علماء کرام دغه مجلس کې ډېر قابل احترام طلباء کرام او د دینی مدارس سره د علماء سره عقیدت او محبت لرونکو ډېر قابل احترام عام مسلمانانو ورونو الحمدلله د جمعې مبارکه ورځ هم ده او موږ او تاسو د خپل رور د حضرت مولانا محمد علي صاحب سره په دغه مدرسه کې په جامعه الصفا للبنین والبنات کې موږ او تاسو د قرآن پاک د ختمونو په سلسله کې راجمع شوي رب کائنات دې زمونږ او تاسو د ټولو د حاضري په خپل دربار عالیه کې او خپل جناب کې قبول او منظور وګرځي محترم عزیزانو د دواړو جهانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت علماو ته د هغې د ذمہدارو بیان دا فرمایلی دی د علماو اهمیت بیان کړی دی د علماو فضیلت بیان کړی دی چې کوم خلق د دین زده کړه کوي د هغې خلکو فضایل دای بیان کړي دي او بیا په دغه میدان کې د دین په زده کړه کې چې کوم مشکلات او پریشانۍ مخې ته راځي په هغې باندې د صبر تلقین او هغه مشکلات او پریشانۍ برداشت کول د هغې کم فضائل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي او بیا دغه علم د حصول نه وروسته هغې ته د خپلو ذمہدارو احساس دا کړی دی چې د یو عالم د علم د حصول نه وروسته د ده ذمہداري معاشره کې دا بسئ او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند او زندګۍ کې څومره صحابه کرام چې حضور ته به راغلل هغې به ایمان راوړی او که هر څومره ټایم به د رسول الله سره تیر که او دا به د بهر نه راغلي واپس په خپلې علاقې ته تلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا ترغیب هغې ته ورکو چې تاسو دا کم شپې ورځې ما سره تیرې کړې او دا کم څه ما نه زده کړل نو دې باندې کلک عمل به کوئ او بیا به ورته فرمایل چې واخبروا بهن من وراءکم تاسو چې لاړ شئ او ستاسو هلته کوم خاندانونه دي کوم ستاسو د ګاونډ خلک دی
نو هغه په دغه تعلیماتو باندې پوهه کوي چې دا کم تعلیمات هم دلته زمانه زده کړل. نو دا د امت د علماو ذمہ داری ده چې دی دا لسته کاله 12 کاله طالبي وکړي او د قرآن او د حدیث کوم زده کړه وکړي. نو د دوی ذمہ داری دا ده چې د فراغت نه وروسته دوی په دنیا پسې کېږي نه، دا ضروریات به الله تبارک وتعالی پوره کوي او دی به بیا ګونټې ماتوي چې دا کومه زده کړه په دیني مدرسو کې د اساتذو نه کړې ده. نو اوس به خپل شاګردان پیدا کوي او هغوی ته به د دې نشر و اشاعت دا به ورته کوي. نو امام بخاری رحمت الله علیه باب قائم کړی دی چې باب فضل من علم و علما، چې د الله په نظر کې اصل فضیلت دا د هغه علماو دی او په معاشره کې د عالم وینا مستحق دا هغه علما دي چې دوی علم حاصل کی عالما و علما او بیا د هغې نه وروسته کینی نورو خلکو ته د دې ښودنه ورسوي چې کوم دی صاحب دا کوي. نو دا څومره مدرسین علما چې دي که هغه په جوماتونو کې لګیا دي د مازدیګرې د قوم بچو ته سپاره په لاس کې ورکړې ده، قرآن په لاس کې ورکړی دی، په ناظره باندې د هغې د تلاوت د صحیح کولو او د قرآن د تلاوت د جوګا کولو هغې دپاره دی محنت کوي لګیا دي. نو دا هم وړه خبره نه ده. یو سړی فارغه شي زمونږ یو مولوي صاحب هغه ما یو ځای کې یو شاګرد ولیده، وایي ما ورته وی چې څه کار کې؟ وایي ما ته وی چې هېڅ هم نشته. وایي ما یې چې ته خو ښه قابل وې څه درس وغیره؟ وایي ما ته وی چې نشته. وایي ما وی چې کلي کې جومات؟ وایي چې نه امامتي خو راسره شته او 1.5 ماشومان هم راځي هغې ته په ناظره او قاعده ورته چې کوم دی خیم. وایي ما چې د خدای بنده نه د دې نه لویه خبره بله کوم ده چې 1.5 ماشومان تا ته ناست دي او ته هغه د قرآن د تلاوت جوګه کې ته هغې د قرآن د تلاوت کوونکي جوړ کې او د قرآن ناظره خوانې جوړ کې. دا ډېره لویه خبره ده. په دې وجه باندې بعضې ملګري دا زمونږ د احساس کمترۍ شکاري چې زما پلانې ملګری جلالین شریف پڑھاوئ، پلانې ملګری شرع جامع پڑھاوئ، پلانې مشکات شریف پڑھاوئ او زه به ایله دې وړو ماشومانو ته ناست یم او هغې ته به ناظره په قرآن د قرآن ناظره به ورته ښیم. دغه غلط فهمي الله د دوی ختمي او دا احساس کمتري ختمي او دا ورته وایي چې ګوره عظیم کار دا دی چې الرحمن علم القرآن، رسول الله ته خو د قرآن د ناظرې تعلیم او داغه د ناظرې معلم او استاذ دا خو الله تبارک وتعالی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تبارک وتعالی فرمایي چې ته لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنا ان علينا جمعه صدرك یا ان علينا جمع القرآن في صدرك چې اے پیغمبره ستا په سینه کې قرآن محفوظ کول، ستا دا ژبه د قرآن په تلاوت باندې گویا کول دا زما ذمہ داری ده. زه به ستا دا ژبه د قرآن په تلاوت باندې جاری کړم. منګه د طالبانو ته چې د تفسیر تعریف ورته کوو نو هغې کې دا خبره ورته کوو. علامه آلوسی رحمت الله علیه فرمایي چې دا یو داسې علم دی دا تفسیر چې دا د انسان ته کیفیت د نطق ښیي، د نطق کیفیت چې ستا دا ژبه په دې الفاظو به څنګه روانیږي، دا سین به څنګه ادا کې، دا سواد به څنګه ادا کې، دا سا به څنګه ادا کې، دا حا او خا او ها کې به فرقونه څنګه کې. علامه آلوسی رحمت الله علیه د تفسیر په تعریف کې اول دا خبره لیکلې ده